أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة مائدہ وما سپارہ آیت نمبر 94 یعنی 94 رکو نمبر دے 11. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ خامخا ازمیخ کوي الله پتا سو باندې بشیئن پیوس سیسرا من الصید دخکارنا تنالوه چرسی آغیتا ایدیکم لا سنستاسو ورماحکم او نزیستاسو لیعلم الله د دې د پاره چې ښکار کی الله من هغه څوک یخافه چې یریږي د هغه نه بالغیب په حال د نلیدلو کې فمن اعتدى نو چاچی زیاته وک بعد ذالکا پس د دینا فله عذاب نو هغه لرا عذاب د علیم دردناک. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید موجن اخکار یعنی مکو اخکار وانتم حرم او حال دا چی تاسو احرام کیے ومن قتله او چاچی وجلو اخکار منکم لتاسنا متعمدا قصدا فجزاء مثل ما قتل من النعم نو په د باندې بدله دا پشان د هغه قتلا چې قتل کړي وی من النعم د څارونا کم شي چې قتل کړي د هغه مثل با څارو کې ور کوي يحكم به فیصله کوي پاغه سرا زوا عدل دعا تنا انصاف والا منکم لتا سنا هديا هديه بوي بالغ الكعبه رسیدون کی کعبه تا او کفاره یا بکفاروی طعام مسکینا خوراک د مسکینانو او عدل ذالک یا برابر د دې او عدل ذالک یا برابر د دې صيامن روزي نیول دي ليذوق د دې لپاره چې وڅکی وبال امره سزا د کار خپل عف الله معافي کړي د الله عما د هغه نام سلفا چې شوی دی مخکې ومن عاد او څوک چې راوګرځیدو حلال گنلو د دیخ کارتا فینتقم الله منه نو بدله بواخلی الله د هغنا والله عزیز الله زورور د ذو انتقام بدلا اغستون کړي احل لكم حلال کړي شوی دي تاسو لرا صید البحر اخکار د اوبو وطعامه او خوراک د هغه متاع لكم فائدہ د تاسو لرا ولسیارته او قافله ولو لرا وحرم علیکم او هم حرام کړي شوی دي په تاسو باندې صید البر اخکار د وچه معدوم تم حرمن تر سوچ احرام کیي واتقوا الله ويرګه د الله نه الذي غزات الیه تحشرون چې هغه تباور جمع کې دی شه جعل الله الکعبه مقرر کړی دا الله کعبه البیت الحرام کور عزتمن قیام للناس سبب د ژوند د پاره د خلقو والشهر الحرام او میاش د عزت والا والهدیا او هدیه والقلائد او عاملون والا چروي ذالک دا لتعلمو د دې د پاره چې پوه شئ تاسو ان الله چې بشک الله یعلم عالم د ما په هغه څه په السماوات چې اسمانونو کې دي او ما هغه څه په الارض چې زمکه کې دي وان الله یقینا الله بكل شیء علیم په هر چیز باندې پوه دی علم پوه شئ ان الله چې یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی وان الله یقینا الله غفور بخون کې دی رحیم رحم کوونکی دی
ما علی الرسول نشتا پر رسول باندې الا البلاغ مگر رسول دی والله یعلم الله په دې ما په هغه څه تبدون چې ښکارا کوي تاسو وما او په هغه څه تکتمون چې پټوي تاسو قلت ورته وایا لا یستوی الخبیث ندی برابر پلیت و طیب او پاک ولو اعجبک اگر کا تعجب کی واچوي تعالی را کثرت الخبیث ډیرواله د پلیتو فتقوا الله ويرګه د الله نه یا اول الالباب اے خالص عقل والو لعلکم د پارا تفلحون چې کامیاب شئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکوه د داسی سوزنو ان تبدلکم کخکارشی تاسو تا تسؤکم نخفب کی تاسو و ان تسألوا عنها او کتپوس کوه د هغه سوزنو حین ينزل القرآن په وخت نازل دلو د قرآن کې تبدلکم نخکار بشی تاسو تا عف الله عنها ما فکر دا الله د هغو ته پوسنونا والله غفور الله بخون کې ده حلیم صبر کون کې ده قد سألها قوم یقینا تپوس کړو د داسې سيزونو یو قوم من قبلکم تاسو نمخ کې ثم اصبحوا بیاشول دوی بها په وجد هغه باندې کافرین کافران ما جعل الله ندا جائز کړه الله من بحیرتن څغوښ لیدلې ولا صائبتن نه آزاد پر خودلې شوی ولا وسیلتن او نه پیوست کړي شوی ولا حامن او نه بچا او نه د بچملا والا ولکن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافران دي یفترونا تړي علی الله په الله باندې الکذب دروغ واکثرهم او ډیر د دوی نه لا یعقلون عقل نه لري واذا قیل لهم او کله چې ویل شي دوی ته تعالی راشه الی ما هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله و الی الرسول او رسول ته قالوا ندوی وای حسبنا پورا دا منگ لرا معها غلار وجدنا علیه چی مندلی دی منگ پاغی سرا آباءنا مشران خپل ولو کان آباؤهم اگر چی او مشران دوی لا یعلمونا نپوهدل شیئن پهیچ ولا یهتدون صحیح لار مندلیوا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم پتاسو ذمہ داری دا د جانونو تاسو لا یضرکم ضرر ندر کوي تاسو تمن هغه څوک ضل چې گمراوی اذا اهتدیتم کله چې تاسو هدایت مندلو الی الله مرجعکم خاص الله تا ورګرځیدل دي تاسو جميعا ټولو فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما په هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسو یې کوئ یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو شهادت بینکم شهادت بینکم وسی جوړول پمنس تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کلا چې نږدې شي یو تن تاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کولو کې اسنان دو کسان زوا عدل منکم خوندان د انصاف تاسو نام او آخران یا نور دو تنا من غیرکم سوا تاسو نا ان انتم ضربتم کتاسو سفر کوي فی الارض پزمک کې فاصابتکم نور سی تاسو ته مصیبت الموت د مرګ تحبسونهما حساروي به د دواړو لرا من بعد الصلاه رستو د مانځنا فیقسمان بالله نو قسم بکوي دواړه په الله ان ارتبتم کشک کوي تاسو نو وایبا لا نشتری به چې ناخلو من په دې سرا سمنن عوض ولو کان ذا قربا اگر چې خپلوان ولا نکتم شهادت الله او نه پټو منګه شهادت د الله ان اذن یقینا دغه وخبا منګه لمن الاسمین خامخا د ګناګارو نه یو فان عسرا که خبر دل وشو علی انهما استحقا علی ان پدی انهما استحقا چې یقینا د دواړه مستحق شوی دی اسمن د ګنا فآخران نو بیا با نور دو کسان یقومان ودریږي مقامهما په ځای د دې دواړو من الذین د هغه کسانو نه استحق علیهم چې حق تلفی کړی دا یا
من الذین دهغو کسانونا استحق علیهم چې د چا حق وهلی و اولنو گواهانو الاولیان اولنو دو گواهانو فیقسمان نو قسم بکوي دواړه بالله په الله باندې وی به لشهادتنا چې خامخا گواهی زمنګه احق من شهادتهما ډیره رښتینې ده د گواهی د هغه مخکنو دواړو نه وما تدینا او زیاته نه کړي منګه ان یقینا منګه اذن پاک دغه وخت کې لمن الظالمین د ظالمانو نه یو ذالک ادنا دا طریقه ډیره نږدې ده ان دیتا یاتو بالشهادت چرتلل وکوي دوی شهادت سره علی وجهها په طریقه د هغه د وجه د یری دالانه او یخافو یا بیریگی ان ترد ایمانون چې واپس بشي قسمونه د دوی بعد ایمانهم پس د قسمونو د دوی نه واتقوا الله ويرګه د الله نه واسمعوا او واوره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله توفیق نور کوي قوم نافرمانتا وصلى الله تعالى على خير الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب سورة مائدہ وما سپارہ آیت نمبر 109 یعنی یوصل نهم رکو نمبر دے پنزلسم لفظی ترجمہ یوم یجمع اللہ کم ورځ بچی جمع کی اللہ الرسول رسولان لرا فیقولو پس الله باورته وای ماذا اجبتم سجواب در کړه شوی او تاسو ته قالو هغوی بوای لا علم لنا هیڅ علم نشته منګه تا انک انت یقینا انت علام الغیوب په هي په پټو سيزونو باندې اذ قال الله کله چې بوای الله یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ زوی د مریم اذکر نعمتی یاد کا نعمت زما علیکا پتا باندے وعلا والدتکا او پا مورستا باندے اذ ایتکا کلا چکلک کے مات بروح القدس پر روح پاک سرا تکلم الناسا او خبر کولی تا خلق سرا فی المهد پا غیگ د مور کے وکهلن او پا پوخ عمر کے و اذ علمتکا او کلا چه اخدلو ما تاتا الکتاب کتاب والحکمت او حکمت والتورات او تورات والانجیل او انجیل و اذ تخلقو او کلا چه جوڑولی تا من الطین د خطونا که حیعت الطیر پا شکل د مارغ بی اذنی پا حکم زمان فتنفخو فیها پس پکے بکو تا پہاگی کی فتکونو طویرن نشوابم حاغ مرغے بی اذنی پا حکم زمان و تبرئ الاکمہا او جڑاو بتا پیدائشی اڑند والابرسا او برگی مرز والا بی اذنی پا حکم زما و از تخرج الموتا او کلچ روستلتا مڑی بی اذنی پا حکم زما و از کففت بنی اسرائیل او کلچ بند کرل ما بنی اسرائیل عن کا تانا از جئتهم کلچ راوڑلتا دویتا بالبینات اخکارا معجزات دلائل فقال الذین پسویل حق کسانو کفرو چی کفر کڑیو منهم لدوینا ان هازا چی ندے دا الا سحر مبین مگر دھوکہ دخکارا و اذ اوحیتو او کل چی ما واچولا پزڑنو الالحواریین پزڑنو دا حواریینو کے ان آمینو چی ایمان راوڑے بی پا ما باندے و بی رسولی او پا رسول زما قالو ویلدوی آمنا ایمان راوڑے دے منگا و شہد او تو گواشا بے اننا چی یقینا منگا مسلمون مسلمانانیو اذ قال الحواریون کلچ ہوئے الحواریینو یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ زوید مریم حل یستطیع ربکا ایا طاقت لری رب استا ان ینزل علینا چراولیگی پا منگ باندے مائدتن دسترخان من السماء دا آسمان نام قال ويلحق اتقوا الله ويرجد ناراض گید اللہ نا ان کنتم مومنین کتاسو مومنانی
قالو هغوی ویل نریدو منگا غواړو ان ناکل منها چې خوراک وکو داغینا وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي زړونه زمنګ ونعلم او پوښو منگا ان قد صدقتنا چې تا منگ ته رښتیا ویلي دي ونکون علیها او شوبه منگ په هغې باندې من الشاهدین د گواهانو نام. قال عيسى ابن مريم ويل عيسى زويد مريم اللهم ربنا اے رب زمن انزل علينا نازل کی پمنگ باندې مائدتن دسترخان من السماء د اسمان د طرفنا تكون لنا عيدا شوی منگ لرا اختر لاولنا مخکنو زمنگ لرا و آخرنا اور رستنو زمنگ لرا و آیتا منکا یو نخبوی استاد طرفنا ورزقنا اور رزق را کی منگتا و انتا خیر الرازقین او تو غرا د رزق ورکونکو نه. قال الله او فرمایل الله انی منزلها یقینا ز نازلون کې د هغه علیکم پتا سو باندې فمن یکفر نو چا چې کفر وکړو بعد رستو د دینا منکم لتا سنا فانی اعذبه نو یقینا زب عذاب ورکم هغه تا عذابا داس عذاب لا اعذبه چې نبی ورکړې ما داس عذاب احدن هچاتا من العالمین د خلقنا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ او کلا چوبوی اللہ یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم انت قلت للناس ایتا ویلی دی خلقتا اتخذونی چونی سیما و امی او مور زما الہین حقدار د بندگے من دون اللہ سوا د اللہ نا. قال او بوی سبحانکا پکید تعالی ما یکون لی ندی جائز ما لرا ان اقولا چزوایم ما حق لیس لی بحق چنشتر مال را حق داغے ان کنتو قلتو کچر ما ویلی وی داسے فقد علمتہو نو یقیناً تعلمی پہاغ تعلم ما فی نفسی ته پوهیږي په هغه چې زما زړه کې دي ولا اعلم زه نه پوهیږم ما په هغه څه فی نفسک چې ستا زړه کې دي نفس کې دي انک انت علام الغیوب یقینا ته خو پوهیږي په پټو سيزونو. ما قلت لهم ندی ویلی ما دوی ته الا ما مگر هغه څه امرتنی به چې حکم کړی دیتا په هغه سره ان اعبد الله چې بندگی خاص کې الله لرا ربي چې رب زما دے و ربکم او رب تاسو دے وکنت علیہم او ومز پدی باندې شهیدن خبر ما دمت فیهم ترڅو پوری چې موجود وم پدوی کې فلما توفیتنی پس هر کله چې تاسو واغستم كنت انت الرقیب نو بیا ویت ساتون کې علیہم پدوی باندې وانت علی کل شیء او ته په هر چیز باندې شهید حاضر ناظر ان تعذبهم کتا عذاب ور کوي دوی تا فانهم عبادک نو یقینا دوی ستا بندگان دي و ان تغفر لهم او کبخنه کوي دوی تا فانك انت العزیز یقینا تزور وری الحکیم حکمت والای. قال الله بوی الله هذا یوم ينفع الصادقین دا ورځ دا سے ورځ دا فائدہ باور کوي رښتیا وینکو تا صدقهم رښتیا ویل دا غوي لهم جنات دوی لرا جنتون دی من تحت تجری من تحتها چې بهیږي لاندې دا غینا الانهار ولی خالدین فیها همیشه بوي دوی په هغه کې ابدن همیشه رضی الله عنهم رضی دی الله د دوی نه ورضوا عنه او رضا دی دوی د هغه نه ذالک الفوز العظیم. دا کامیابی دا لویا لله ملک السماوات خاص الله لرا بادشاہی دا د اسمانونو والارض او د زمکی وما دا غت فیهن چ پدی کی وهو علی کل شیء قدیر وغا په هر چیز قدرت لرون کده. وصلی الله تعالی علی خیر خلق الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الانعام وما سپارا اول نمبر رکو اول نمبر آیت د سورة انعام لفظی ترجمه. الحمد لله طول صفتنا د خدای توب خاص الله لردی الذي غزات خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا وجعل الظلمات او جوړ کړی دي تیارې او نور او رڼا
ثم الذين بیا هم دا کفروا بیا هم دا کافران بربهم در رب خپل سره یعدلون برابر غنی نور خلق هو الذي الله غزاد دے خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا ثم قضا اجلا بیا فیصله کړی دا د نیټه د مرګ واجل مسمن او نیټه چې مقرر ده عنده په علم د الله کې دا ثم انتم بیا هم تاسو تمترون شکوي وهو الله او خاص الله تعالی تصرف کوونکې دی فی السماوات پسمانونو کې وفي الارض او پزمکه کې یعلم سرکم پوه لري په پټو ستاسو و جهرکم په ښکاره ستاسو ویعلم ما تکسبون او پوه لري په هغه چې څه کوئ ما تکسبون په هغه څه تکسبونه چې کوئ تاسو وما تأتیهم من آیة او نرازی دوی ته څه نښه من آیات ربهم د نخو د رب د دوینا الا کانوا عنها مگر دوی د هغې نه معرضین مخړونکي دي فقد کذبوا بالحق پس یقینا دوی دروغجن کړو حق لرا لما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته فسوف یأتیهم نو زر دی چې رابشي دوی ته انباء ما کانوا خبرونه د هغه څه کانوا به چې دوی په هغې پورې یستهزئون ټوکې کولې الم یرو آیا نګوري دوی کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي منګه من قبلهم مخکې د دوی نه من قرن قومونه یعنې پیړۍ مکناهم فی الارض ځای ورکړی و منګه هغوی ته په ځمکه کې ما لم نمکن لکم چې نه دی درکړی منګ تاسو ته وارسلنا السماء او رالیږو منګه باران په هغوی باندې علیهم په هغوی باندې وارسلنا السماء او رالیږو منګه باران علیهم په هغوی باندې مدرارن پرلپسې وجعلنا الانهار او ګرځولې وې منګه الانهار نهرونه تجری چې بهدې با من تحتهم لاندې د هغوینا فاهلکناهم نو هلاک کړل موږ دوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی وانشأنا او پیدا کړل موږ من بعدهم رستو د دوی نه قرنن قوم آخرین نور ولو نزلنا او که نازل کړی وې موږ علیک پتا باندې کتابن کتاب فی قرطاسن په کاغذونو کې فلمسوه او لګولې وې هغه باندې دوی بی ایدیهم لاسونه خپل لقال الذين كفروا بیا بهم ویلے کافرانو ان هذا چې نه دا الا سحر مبین مگر دوکه د ښکارا وقالو او دوی وای لولا انزل عليه ملک ولی نرالیږي په د باندې ولی نه نازلیږي په د باندې ملکون ملائکه ولو انزلنا ملکن او که نازله کړی وې منګه ملائکه لقضی الامر خامخا فیصله بشوی د کار ثم لا ينظرون بیا بدوی ته مهلت نشي ورکېده ولو جعلناه او که جوړ کړی وې منګه رسول ملکن ملائکه لجعلناه رجلا نو ګرځولو به منګه هغه لره انسان وللبسنا علیهم او خامخا شک به راوستی وللبسنا علیهم او خامخا شک به راوستی وې منګه علیهم په دوی باندې ما یلبسون هغه چې اوس کم شک کوي ولقد استهزئ او یقینا ټوکی کړي شوي دي برسولن په ډیرو رسولانو پورې من قبل کتانه مخکې فحاق بالذین نو راګیر کړل هغو لره سخروا منهم چې ملنډې وهلې دوی ما کانوا به یستهزئون هغه څه چې دوی ورپورې ملنډې وهلې الله تعالی فرمایي چې کما ملایکه را نازله کړې وی نو لکه اوس په انسان باندې شک کوي بیا به په هغې باندې شک کولو چې دا خو انسان دی او ولقد استهزئ برسل من قبلک الله فرمای یقیدات تسلی ور کوي ټوکی کړي شوی دی په ډیرو رسولانو پورې تا نه مخکې فحاق بالذین سخروا منهم نو راګیر کړل هغو لره چې مسخرې وهلې منهم د دوی نه ما کانوا به یستهزئون هغه څه چې دوی ورپورې ملنډې وهلې هغه عذابونه پرې راغلل قل ته ورته ووایه سیروا فی الارض وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ کیف کان چې څرنګه و عاقبة المکذبین انجام د تکذیب کوونکو قل ته ووایه لمن ما فی السماوات والارض چاله را اختیار د هغه څه دی چې اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي قل ته ووایه لله دا اختیار خاص د الله دی کتبه لازم کړی دی علی نفسه په ځان باندې الرحمت رحمت کول لا یجمعنکم خامخا جمع بکی تاسو الی یوم القیامت په ورځ د قیامت لا ریب فیه چې نشته هیڅ شک پاغې کې الذین خسروا هغه کسان چې تاوان کې اچولی دي انفسهم ځانونه خپل فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي ولهو
او خاص د الله اختیار کی دی ما هغه څه سکن فی اللیل چې آرام کوي پشپه کې والنهار او خریږي د ورځې وهو السمیع العلیم الله هر څه اوري او پار څه پوهه ده قلت ورته وایا غیر الله آیا سوا د الله نه اتخذو زونی سم ولیا مددگار فاطر السماوات چې پیدا کونکي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې ده وهو یطعم هغه خوراک ورکوي ولا یطعم او نشي ورکي ده خوراک هغه ته قلت وایا انی امرت یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اکونا چې یم بز اول من اسلم اول د هغه چانه چې توحید مني ولا تکونن او مکه غته من المشرکین د مشرکانو د ډلینا قلت وایا انی اخاف یقینا زیریګم ان عصیتک نافرمانیو کمز ربی د حکم د رب خپلنا چې شي نه یریګم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا من یصرف عنه هغه څوک چې لری شو د هغه نه یوم اذن په دغه ورځ عذاب فقد رحمه نو یقینا رحم کو الله پاغه باندې وذالک الفوز المبین دا کامیابی د ښکارا وان یمسسک الله بضر او کور سی الله تا څه تکلیف فلا کاشف له نشتا هیڅ لري کونکي د هغه الا هو سوا د هغه نه وان یمسسک بخیر او کور سوی تا څه خیر فهو على كل شيء قدير نو هغه په هر څه باندې قدرت لرونکی دی وهو القاهر هغه زور ور دی فوق عباده د پورته د بندگانو خپلنا وهو الحکیم هغه حکمتون والا دی الخبیر خبردار دی قلت وایا ای شیء اکبر شهادتا څه شی ډیر لوی دی په گواهی کې قل لله تو وایا الله ډیر لوی دی شهید بیني و بینکم گواه دی پمن زما او پمن تاسو کې و اوحی الی وحی کړي شوی دا ماته هذا القرآن د دې قرآن لانذرکم به د دې لپاره چې یرا ورکړم درکړم تاسو ته به په دې قرآن سره ومن او هغه چاته بلغه چې ورسیږي هغه ته دا قرآن انکم آیا تاسو لتشهدون دا منه ان مع الله آلهة چې بشک د الله سره نور بندګي اخرن نور د بندګي لایق شته آیا تاسو دا منه قل بیا تخپل جواب ورک لا اشهد زخو نه منم چې هغه سره بل شریک وي قل تو ورته وایا انما هو اله یقینا حقدار د بندګي واحد یود و اننی یقینا زبریء ځان پاک ستم مما د هغه سنا تشریکونا چې شریک وای تاسو الذين هغه کسان آتیناهم چې ورکړې د منغه غوی تعال کتاب یعرفونه پیجنی دی نبی لرا یا قران لرا کما یعرفون ابناهم لکه چې پیجنی زامن خپل الذين هغه کسان خسرو چې توانی کړي دي انفسهم ځانون خپل فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه لري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون سورة الأنعام ومسيپارا آیت نمبر 21 یعنی یوشتم رکو نمبر دے دریم ومن اظلمو څوک دے لوی ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې جوړوي په الله باندې کذبن دروغ او کذب بیااته یا دروغ جنګنی آیاتونه د هغه انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي بچ کې دے ظالمان ويوم نحشرهم او په هغه ورځ چې جمع بکو منګه دوی لرا جميعا طول لرا یوزه ثم نقول بیا بوایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک کړي دي اين شرکاؤکم تشول مددگاران ستاسو الذین هغه مددگاران کنتم تزعمون چې تاسو په ګمان کولو چې دا سفارشیان دي ثم لم تکن بیا بنوي فتنتهم بهانه د دوی الا ان مگر دا قالو چې وایبا والله قسم دې په الله ربنا چې رب زمنګ دې ما كنا مشرکین نو مونږه شرکون کی
انظر وګورا کیف کذبوا علی انفسهم سرنګ دروغ ویل دوی په ځانونو خپلو باندې وضل عنهم او رک بشید دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دوی دروغ جوړول ومنهم من بعض د دوی نه هغه څوک دي یستمع الیک چې غوږ دی تا ته وجعلنا على قلوبهم او پیدا کړی دی منګه په زړونو د دوی باندې اکنتن پردې ان يفقهوا د پوهې د قران نه وفي اذانهم او په وګونو د دوی کې وقرن دروندواله دی و ان يروا او کوینی دوی کل آیت هر قسم نخا لا یؤمنو بها نو ایمان نروڑی پهغه حتی ترده اذا جاؤکا چراشی تا یجادلونکا جگڑ کوي تا سرا یقول وای الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي ان هذا چنه دا قرآن الا اساطیر مگر قصی دی الاولین د زړو خلقو وهم ينهون عنه او دی من کول کوي د هغنا وينأون عنه او لری کیږي د هغنا وان يهلكون او نه هلاک کوي دوی الا انفسهم مگر ځانون خپل وما يشعرون دوی نه پويږي ولو تراو کتوینی اذ وقفوا هغه وخت چې وبودرول شي دوی علی النار په دور په خوا کې فقالو نوایبا یا لیتنا هاي افسوس د زمنګ د پارا نردو چې واپس کړي شوی وې منګه ولا نکذب بآیات ربنا او نو درو جن کړي منګه آیاتونه در بخپل ونکونا او منګه من المؤمنین د مؤمنانو نا بل بدالهم بلکې ښکارا شو دوی ته ما هغه څه کانو یخفونا چې دوی په پټول من قبل مخکې د دینا ولو ردو او که واپس شو دنیا ته لعادو نو بګرځي لما هغه کارونو ته نهو عنه چې منع کړي شوي دي د هغې نه وانهم او یقینا دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي وقالو او وایي ان هي الا حیاتنا چې نه دی دا مګر ژوند دی زمونږه الدنیا د دنیا دغه نږدې ژوند دی وما نحنو نو منګه بمبعوثین دوباره پورته کیدونکي ولو تراو کوینه ته اذ وقفوا علی ربهم هغه وخت چې پیش بشي دوی رب خپلتا قال او بوای الیس هذا ایا نه دا ژوند بالحق حق قالو دوی بوای بلا ولنا وربنا قسم دې پر رب زمن قال او بوای الله فذوقوا پس وڅکه العذاب عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کوو قد خسر الذين يقينا تاوان کې پر وتل هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن غني پیشي د الله حتا تر هغه پورې اذا جاءتهم کله چې راشي دوی ته الساعه قیامت بغتة ناڅاپا قالوا دوی بوای یا حسرتنا هاي افسوس دې زمنګا علامه فرطنا فيها پکوتا ہے زمنگا علامہ فرطنا فیہا ہے افسوس دے زمنگا پکوتا ہے وبارد قیامت کے قیامت کی مبارک کی چمن کم کوتاہی کړي دا په ډېر افسوس وهم يحملون او دوی به پورته کوي اوزارهم پیټه د ګناهونو خپلو علی ظهورهم په شاګانو خپلو باندې الا خبردار ساء ما يزرون بد ده هغه بو چې دوی پورته کوي ومل حیات الدنیا او نه د ژوند دنیوي الا لعب مگر لوبي دي ولهو او مشغله ده وللدار الاخره او خامخا کور رستنه خیر غرده للذین هغه چاله را یتقون چې ځان بچ کوي د شرک نه افلا تعقلون ایا نو عقل نه لري تاسو قد نعلم یقینا پویګو منګه انه لا يحزنك چې خامخا خفکوي تعالی را الذي هغه خبره یقولون چې دوی وای فانهم پس یقینا دوی لا يكذبونك دروغجن نغنی تا ولكن الظالمین لیکن دا ظالمان بیاات الله پایتونو د الله باندې یجحدون انکار کوي ولقد كذبت یقینا دروغجن ویل شوی دی رسول ډیر رسولانو ته من قبل کا تا نمخ کې فصبروا نو صبر کړو دوی علامه په هغه څه کذبوا چې دوی ته دروغجن ویل کېدل و اوذو او دوی ته بد ویل کېدل حتا تر دې اتاهم چراغ دوی ته نصر نامدد زمن ولا مبدل او نشته هیڅ بدلون کې لکلمات الله د کلمو د الله ولقد جاءك ويقينا راغلی دی تا من نبأ المرسلین بعض خبرونه د پیغمبرانو وان کان کبر علیک او کګران وی پتا باندې
اعراضهم مخ اړول د دوی فإن استطعت نو کته طاقت لري ان تبتغیا چت ولټوي یا طلب کې نفقن یو سوډا یو سورنګ فی الارض پزمکه کې او سلمن یا در پایا فی السماء پاسمان کې فتاتیهم چراوړي دوی ته بیااتن سنخا الله فرمایي کده دوی مخړول قران نه انکار کول تا ډیر ګران دي خضر باندې نه لګي نو تزمکه کی سوړه کوي شي اسمان ته خطه شي چې دوی ته نه خراوړي نشه راوړي بس پرې دا ګرځي خپل کار وکي دا پیغمبر ته تسلی ده ولو شاء الله ک غختل الله لجمعهم نو جمع کړي به دوی علی الهدى په هدایت باندې فلا تکونن پسمکه گت من الجاهلین دنا پوینا انما یستجیب الذین یقینا قبلوی حق لره کسان یسمعون چی اوری والموت او کافران چې پشان د مړو دي یبعثهم الله پورته کوي با الله دوی لرا ثم الیه یرجعون بیا به هغه ته وګرځولې شي وقالو دوی وای لولا نزل علیه ولی نشی نازل دل په د باندې آیتون ونخ من ربه لطرف درب ددنا قلت ورته وایا ان الله قادر یقینا الله قدرت لري علی ان ينزل آیه پدې چې نازل کی ونخ ولکن اکثرهم لکن زیات خلق هم د دوی نه لا علمون پویږي وما من دابه او نشته هیڅ زنده سر فی الارض پزمکه کې ولا طائر نو مرغه یطیر بجناحیه چې الوزی په وزرو خپلو الا امثالکم مگر ډلی دي تاسو پشان ما فرطنا نه د پرې خمنګ فل کتاب په دې کتاب کې من شیء د هیڅ ضروری مسلې د دین ثم الى ربهم بیا برب خپل ته یحشرون جمع کړي شي والذین کذبوا هغه کسان چې دروغجن غني بیا آیاتنا آیاتنا زمنګا صم دوی کان دي و بکمن ګونګیان دي فی الظلمات پتیارو کې دي من یشاء الله هغه څوک چې وی غواړي الله یذلله بلاری کړي غلرا ومن یشاء هغه څوک چې وی غواړي الله یجعله نو پوخي کی اعلی صراط مستقیم پلارنه غباندې قلت ورتوایا ارایتکم خبر را کے ماتا ان اتاکم کراشی تاسو تا عذاب الله عذاب د الله او اتتکم الساعه یا راشی تاسو تا قیامت غیر الله تدعون آیت سوا د الله نه بلای تاسو بل څوک ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینی بل ایاه تدعون بلکې خاص الله لره بلای تاسو فیکشفون لری بکی ما هغه تکلیف تدعون الیه چې پلن کړي تاسو هغه ته ان یشاء کو غواړي الله وتنسونا او هیر بشی تاسو نه ما هغه څوک تشریکونا چې تاسو شریک غنئ الله سره وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. سورة الأنعام ومسيپارا آیت نمبر 2 ختم رکو نمبر 5. ولقد أرسلنا یقینا لګلی دی منګا إلى أمم ډیرو متنتا من قبلك تا نمخکی فأخذناهم پس اونی والمنگ دوی لرا بالبأساء پسختو دمال والضراء او په مرزونو سرا لعلهم د پاره چې دوی يتضرعون عاجزیو کی فلولا اذ جاءهم پس ولنا چراغ دوی تا بأسنا عذاب زمن تضرعوا چې عاجزی کړي وي ولكن قست قلوبهم لیکن سخت شول زړونه د دوی وزين لهم الشیطان او خسته کړل دوی ته شیطان ما هغه عملونه یعملون چې دوی بکول فلما نسو پس هر کلا چې هیر کو دوی ما هغه خبره ذکروا به چې نصیحت ورکړې شوی دوی ته فتحنا علیهم نو کلاو کړې منګه په دوی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر چیز حتی تر دې اذا فرحوا چې دوی لوی وکړه بما په هغه څه باندې او تو چې ورکړی شوی و دوی ته اخذناهم نونی والمنگ دوی بغتتن ناصافا فاذا هم پس دغه وخت کې دوی مبلسون نا امید او هر سنا فقطع دابر القوم نو غوڅ کړي شوی جرړې د هغه قوم ظلمو چې ظلم کړو
والحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خاص الله لره دي رب العالمین چې پالونکی د عالم دی. قلت ورته وایا ارایتم آیا پوهیږئ تاسو ان اخذ الله که واخلی الله سمعکم غوږونه ستاسو وابصارکم او سترګې ستاسو وختم علی قلوبکم او بند کی زړونه ستاسو من اله نو څوک د ذمہوار غیر الله سوا د الله نه یاتیکم به چې راوړي تاسو ته دا طاقتونه. انظر وګورا کیف نصرف الآیات څنګه قسم قسم بیانو منګه آیاتونه. ثم هم بیا هم دو یصدفون مخړون کی دی دا غینا. قلت ورته وایا ارایتکم خبر را کې تاسو ان اتاکم کچری راشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله بغتتن د شپې او جهرتن یا د ورځې هل یهلکو نو نه هلاکیږي په دې عذاب الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان. وما نرسل المرسلین او نلیگو منگا رسولان الا مبشرین مگر زیری ورکون کی ومنذرین او یر ورکون کی. فمن آمنا نو چاچی ایمان راوڑو و اصلح او تابداری وکړه فلا خوف علیہم نو نبوی هیڅ یرا په هغوی باندې ولا هم یحزنون نبدوی خفکیږي. والذین هغه کسان کذبوا چې دروغجن غني بآیاتنا آیاتنا زمن یمسهم العذاب جخت بشی په دوی پر عذاب بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرمانی کوله. قلت ورته وایا لا اقول لكم زنوایم تاسو ته چې عندي خزائن الله چې ما په اختیار کې خزانه د الله دي ولا اعلم الغیب او نه پوهېږم زه په غیب باندې ولا اقول لكم او نه داوایم تاسو ته انی ملک چې زه ملایکه یم. ان اتبعو تابعداري نه کوم زه الا ما مگر د هغه څه یوحا الیا چې ورهي کېدی شي ماته. قلت ورته وایا هل یستوی الاعمى آیا برابر دی ړوند والبصیر او لیدونکی افلا تتفکرون یا تاسو فکر نه کوئ. وانذر به الذین او یرا ورکا په دې وحی سره هغو کسانو ته یخافون چې یریږي ان د دینا یحشرو چې جمع بکړی شي الی ربهم رب خپلتا لیس لهم نبوی دوی لرا من دونه سوا د الله نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه سفارشی لعلهم یتقون د دې دپاره چې همیشه بچ شي د عذاب نه یتقون د دې دپاره چې همیشه بچ شي د عذاب نه. ولا تطرد الذین او مشړه هغه کسان یدعون ربهم چې بلی دوی رب خپل بالغدات سبا والعشی او بیګا یریدون وجهه غواړي دوی رضا کول د الله ما علیکا نشته پتا باندې من حسابهم حساب د دوی نه من شیء هیڅ ذمہ داری وما من حسابک او نشته ستا د حساب نه علیهم په دوی باندې من شیء هیڅ ذمہ داری. فتطردهم پس کته وشړي دوی فتكون نشيبه من الظالمين د ظلم کوونکو نه. وكذلك فتنا دغه سي همیشه منګ ازمایو بعضهم بعض د دوی به بعضن په بعضو سره ليقولوا عاقبت دا چې وای دوی اها اولئ ایا دا هغه کسان دي من الله علیهم چې احسان کړي دی الله په دوی باندې من بیننا په من زمن کې الیس الله نو آیا نه دی الله بعلم خپوها بالشاکرین په شکر کوونکو باندې. واذا جاءك الذين وكل چراشی تا هغه کسان یؤمنون بیااتنا چې ایمان لري په آیاتونو زمن فقلت ورته وایا سلام علیکم سلامتی دی پتاسو كتب ربکم لازم کړه د رب تاسو علی نفسه په ځان خپل باندې الرحمت رحم کول انه من عمل چاچی عمل کړي وی منکم تاسو نا سوءا بد عمل بجهالت پنا په سرا ثم تاب بیا تو بوباسی من بعده رستو دینا واصلح نیک عملو کی فانه غفور یقینا الله بخون کې دے رحیم رحم کون کې دے. وکذالک نفصل الآیات او دغه سی تفصیلی بیانو منګ آیاتنا ولتستبینا د دې لپاره چې ښکار شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سورة الانعام وما سپارا آیت نمبر 56 یعنی شپک 50 رکو نمبر دے اوم قل تورتوایا انی نهیتو یقینا زمانه کړه شوم ان اعبد الذین چې بندگی حکم د هغو کسانو تدعونا چرابلی تاسو من دون الله سوا د الله نه قل تورتوایا لا اتبعو زتا بیداری نکوم اهواءکم د خواهشات استاسو قد ضللت یقینا گمراه بشم اذن په دغه وخت کې وما انا من المهتدین او نه بیم زه د هدایت والونا قل تورتوایا انی یقینا ز علی بینه پخکار دلیل باندې من ربی د خپل رب د طرفنا وکذبتم به او تاسو دروغجن غنه هغه لرا ما عندي نشته ما سره ما هغه څه تستعجلون به چې په جلدې سره غواړې تاسو ان الحكم نشتا اختیار الا لله مگر الله لره ده يقص الحق بیانوی حق لرا وهو خير الفاصلين اغا غرده د فیصلی کوونکو نا قلت ورتوایا لو ان عندي کچره و زما په اختیار کې ما هغه سیز تستعجلون به چې تاسو په جلدې سره غواړې هغه لقضي الامر خامخا فیصله بکړي شوی وي بیني و بینکم پمن زما او من تاسو کې والله اعلم الله خپوه ده بالظالمین په ظالمانو باندې وعنده مفاتح الغیب او خاص د هغه سره دی کنجیان د غیب لا یعلمها نه پویږي پاغه باندې الا هو مگر هغه ويعلم او پویږي ما په هغه څه فل بر چې په وچه کې دی والبحر او په لمده کې دی وما تسقط او نه پریوزی من ورقه یوا پانا الا یعلمها مگر هغه په علم د الله کې دا ولا حبه او نه پریوزی ودانا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکه کې ولا رطب او نه په لمدا ولا یابس نه په وچا الا فی کتاب مبین مگر په کتاب ښکار کړي وهو الذی الله غزاد یتوفاکم چې ود کوي تاسو باللیل د شپې ويعلم او پوهیږي ما په هغه څه جرحتم بالنهار چې کوي تاسو د ورځې ثم يبعثكم بیا راپورته کوي تاسو فيه په بل ورځ کې ليقضى د دې د پاره چې پوره کړي شي اجل مسمن نیټه مقرره ثم الیه بیا خاص هغه ته مرجعکم پیشستا سودا ثم ينبئکم بیا به خبر در کی تاسو ته بما په هغه څه کنتم تعملون چې تاسو یې کوئ وهو القاهر الله زور ور ده فوق عباده پورته د بندگانو خپلونه ويرسل علیکم اور علیگی پتا سو باندې حفظتن ساتون کی ملائک حتا تر دې اذا جاء چې کله راشي احدکم یو تنستا ستا الموت مرگ توفته رسولنا اخلی داغنا ملائک زمنگا نو توفته رسولنا سا اخلی داغنا ملائک زمنگ وهم لا يفرطون او هیڅ کوتاهی نکوي هغوی ثم ردوا بیا به پیش کړی شي ال الله الله تا مولاهم چې مولا د دوی د حق الا له الحكم خبردار خاص هغه لره اختیار ده او هو اسرع الحاسبین هغه زر حساب کوونکی دی قل تورته وایا من ينجيكم څوک بچ کوي تاسو من الظلمات د تیارو البر د وچنا والبحر او د دریابونو تدعونه چې بلې تاسو هغه تضرعا پاجزه سرا وخفيه او پټ سرا لئن انجانا کا بچ کړه لئن انجانا کا بچ کړو منګه من هذه د دې مصیبتنا لنکونن نخام شخاب شو منګه من الشاکرین د شکر کوونکو نا قل توایا لله قل الله ينجيكم الله ببچاو در کوي تاسو ته من هذا مصیبتنا ومن كل كرب او د هر غمنا ثم انتم تشركون بیا هم تاسو شرک وي قل تو وایا
هو القادر الله قادر دی علی ان یبعث علیکم په دې چې راولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم د بر تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو تاسو نه او یلبسکم یا بغډ کړي تاسو شیعا مختلف خیال والا ډلې و یذیق بعضکم وبد کوي بعض تاسو ته باس بعض جنگ د بعضو انظر وګوره کیف نصرف الآیات څرنګه قسمه بیان نو منګت دلیلونه ولعلکم یفقهون دې د پاره چې دوی پوه شي وکذب به قومک او دروغجن کړي دي وکذب به قومک او دروغجن غنی دی لرا قوم ستا وهو الحق او حال دا چې دا حق دی قلت وایا لست علیکم بوکیل نیم ز پتا سو باندې ذمہوار لكل نبأ د پاره د هر خبر مستقر وخت مقرر دی وسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ و اذا رأيت الذين او کله چې توینه هغه کسان یخوزون چې بحث کوي فی آیاتنا پایاتونو زمون کې فاعرض عنهم مخواړه د دوینا حتی تر دې یخوزو چې مشغول شي دوی فی حدیث غیره و خبر نورو کې و اما ینسینک او کله چې هیر کی تانا الشیطان فلا تقعد نمکنا بعد الذکر رستد یاد دلنا مع القوم الظالمین قوم ظالمانو سرا وما على الذين او نشتا په هغو کسانو یتقون چې تقوا کوي من حسابهم د حساب د هغوینا من شیء هیڅ شی ولکن ذکر لیکن نصیحت کول دی لعلهم یتقون دې د پاره چې دوی ځان بچکی یا بچي وزر الذين او پرې د هغه کسان اتخذوا دینهم چې جوړ کړي د دین خپل لعبن لوبه ولهوا او مشغله وغرتهم الحیات الدنیا او دککیه چولی دی دوی لرا ژوند دنیوي وذکر به او نصیحت وکا په قران سره ان تبصل نفس چې راگیر نشي یو نفس بما کسبت په سبب د خپل عمل لیس لها من دون الله نبوی دلرا سوا د الله نه ولی دوست ولا شفیع سفارشی وان تعدل او که جرمانه ور کوي کل عدل هر قسم جرمانه لا یوخذ منها نبشی غسته کې ده غنا و اولئک الذین ده کسان دي وبوسلو چې گیر بشي بما کسبو په سبب د خپل عملونو د دوی لهم شراب دوی لرڅکل دي من حمیم د ګرمو وبو وعذاب علیم وعذاب دردناک ته بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دوی کفر کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران سورة الأنعام وما سپارا آیت نمبر 71 یعنی یو او یایم رکو نمبر دے نهم قل تورتا وایا اندعو آیا راوبلو منگا من دون اللہ سواد اللانا ما هغڅوک لا ينفعنا چې فائدہ نراک لا ينفعنا چې نه فائدہ را کولی شي منګتا ولا يضرنا نه ضرر را کولی شي منګتا ونرد على اعقابنا او واپس شو منگا په پوندو خپلو بعد اذ هدانا رستو د هغینا چې لار خودلې دا منگتا الله اکلذی او شوبا پشان د هغه چا استهوته الشیاطین چې بلاری کړي وی هغه لرا شیطانانو فل ارض پزمکه کې حیرانا چې حیران وی له اصحاب دلرا ملګری وی یدعونه بلی بدلرا الال هدا هدایت تا اتنا چرا شا منگتا نو دے بن رازی قل تورتا وایا ان هدا الله چی یقینا هدایت دا الله هو الهدا هغه صحیح دین دے و امرنا او حکم کړه شوه دے منگتا لنسلما چی اخلاص دی کول رب العالمین صرف رب العالمین تا وان او دا حکم شوه دے منگتا اقیم الصلاة چې پابندی کوي د مانځه وتقوه او یره کوي د هغنا
وهو الذي والله غزات ده الیه تحشرون چې خاص هغه تبا ورجمع کړی شی تاسو. وهو الذي او خاص الله غزات ده خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا بالحق د حق کار کولو د پاره. و یوم یقولو او اختیار لري د هغه ورځې چې وبوي کن وشا فیکون وبشي قوله الحق وینا د هغه حق دا وله الملک خاص هغه لرا بادشاہی دا. یوم ينفخ د هغه ورځ چې پکې به وکړي شي په سورې پشپلې کې عالم الغیب هغه عالم د په هر پټ او شهادت او ښکار باندې وهو الحکیم الخبیر هغه حکمتونو والا د خبردار دی. و اذ قال ابراهیم او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام لابیه پلار خپل ته آزرا چې آزر وو اتتخذو اصناما آیا غنی ته بوتان الہتن حاجت پوره کوونکی انی اراکا یقینا زوینم تعالی و قومک او ستا قوم لرا فی ضلال مبین په گمراه ښکار کې. وکذالک نوری ابراهیم دغه سه خود المنگا ابراهیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات دلیلونه د اسما دلیلونه د بادشاہ د اسمانونو والارض او د زمکه وليكون او د دې د پاره چې شي د من الموقنین د یقین کوونکو نه. فلما جن علیه الليل نو هر کله چې غړې دلا په د باندې شپه را کوكبا ویل دلو یو ستوره قال ویل هذا ربي ایا دا زما رب ده. فلما افلا نو هر کله چې پټ شو یعنی ډوب شو قال ویل لا احب الافلین زنخو خوم پټی دن کی. فلما را القمر نو بیای چې کله ولې د سپوږمۍ بازغن زلیدون کی قال ویل هذا ربي دا زما رب ده. فلما افلا بیا چې هر کله پټ شو قال ویل لئن لم يهديني کنا قال ویل لئن لم يهديني کنوا خودنا ماتا د رب زما کزما د رب د طرف نه ماتا لار خودنا نه وي لاکونن نخام خويبز من القوم الظالمين د قوم گمراهانو نه. فلما را الشمس نو هر کله چې ولیدل نمر بازغتن زلیدون کې قال ویل هذا ربي دا زما رب ده. هذا اکبر دا خډیر غټه لوی ده. فلما افلت نو هر کله چې پټ شو قال ویل یا قوم زما قوم انی بریء یقینا سجدایم مما دهغنا تشركون چې تاسو شریک وای د الله سره. انی وجهت وجهیا یقینا ما برابر کړی د ځان خپل للذي غزات تا فطر السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه ولرد او زمکا حنیفن کلک یم په توحید باندې وما انا من المشرکین او نه يم زه د مشرکانو د ډلینا. وحاجه قومه او جګړه وکړه د سره قوم د قال ویل اتحاجونی ایا جګړه کوي ما سره فی الله په بار د الله کې وقد هدانی واغه خودنه کړی دا ماتا ولا اخاف او نه یریګم ز ما د هغه نه تشریکون چې شریکان جوړوي تاسو به هغه سره الا ان یشاء ربی مگر کو غواړي رب زما شی ان څه شی وسع ربی اور اگر کړي دی رب زما کل شیء هر چیز لرا علم په علم خپل کې افلا تتذکرون آیا نصیحت نه قبل وای تاسو. وکيف اخاف او څنګه به یریګم ما اشرکتم د هغه چانا چې تاسو شریک وای د الله سره ولا تخافون او نه یریږئ تاسو د الله نه انکم اشرکتم چې یقینا تاسو شریکان جوړ کړی دی بالله د الله سره ما هغه څوک لم ينزل به چې نه ده نازل کړي په هغه سره علیکم پتا سو باندې سلطانن هیڅ دلیل. فای الفریقین نو کم یو د دواړو ډلو نه احق بالامن حقدار دی د بچ کې دلو د عذاب نه ان کنتم تعلمون ک تاسو په هیګئ. الذين هغه کسان امنو چې ایمان راوړې ده ولم يلبسوا ایمانهم او نه ده ګډ کړي ایمان خپل سره بظلم هیڅ شرک اولئک نو دغه کسان لهم الامن دوی د پاره امن ده وهم مهتدون او دوی لار مندون کې دي هدایت والا دي. وتلک حجتنا او دا دلیل د توحید زمنګ ده اتیناها ورکړې و منګه د ابراهیم علی السلام ته
علی قومه په مقابله د قوم د هغه کې نرفع درجات پورتکو منګه درجه من د هغه چا نشاو چې غواړو منګه ان ربک یقینا ربستا حکیم علیم حکمت والا دې په دې پارڅم ووهبنا له اسحاق او بخلو منګ د اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام کلن هدینا هر یو تا خودنه کړي وا منګه د توحید و نوحا او نوح علیہ السلام ته خودنه کړي وا منګ هدینا خودنه کړي وا منګ من قبل د دینه مخکې ومن ذریته او اولاد د نوح علیہ السلام ته توحید خودله و منګه داوود علیہ السلام و سلیمان او سلیمان علیہ السلام د دې چې کوم اولاد دي لکه داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دی ټول ته موږ توحید خدای وکذالک نجزی المحسنین دغه سي بدل ورکو من خسته عمل کوونکو ته وزكريا او زكريا ويحيى او يحيى وعيسى عليه السلام والياس عليه السلام كل من الصالحين دا ټول د کامل نیکانو و اسماعیل علیہ السلام و الیسع علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام و کلن دی ټولو تفضلنا غرواله ورکړو منګه العالمین په خلق باندې ومن آبائهم او بعض پلارانو د دوینا و ذریاتهم او اولاد د دوینا و اخوانهم او رونو د دوینا واجتبیناهم او غرکړو منګه دوی وهدیناهم او رسولیو منګ دوی الى صراط مستقیم لارې نه غتا ذالک هدى الله دا حق لار د الله دا یهدی به هدایت کوي په دې سره من یشاء چاته چې غواړي من عباده د بندگانو خپلونا ولو اشرکو کچره شرک کړي وي دوی لحبط عنهم خامخا برباد شوی به د دوی نه ما هغه عملونه یعملون چې دوی کول اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم و اسماعیل او د اسماعیل علیہ السلام و یسع علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام وکلن فضلنا او د ټولو تا منګه ورواله ورکړې وال العالمین په خلق باندې ومن آبائهم او بعض د پلارانو د دوی تا ومن وذریاتهم اولاد د دوی تا او اخوانهم او رونو د دوی تا د دوی د ورونو نه د دوی د پلارانو نه د دوی د اولاد نه وجتبیناهم او غرکړي و منګه دوی وهدیناهم اور رسولی و منګ دوی الی صراط مستقیم لار نه غتا ذالک هدى الله دا حق لار دا الله دا یهدی به هدایت کوي په دې سره من هغه چاته شاو چې وي غواړي من عباده د بندگانو خپلونا ولو اشرکو کچره شرک کړي وي دغه پیغمبرانو مذکوراو لحبط عنهم خامخا برباد شي وبو د دوی نه ما هغه څه کانو یعملونا چې دوی کوم عملونه کول مګره اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتابا چې ورکړې و موږ دوی ته ورکړي و موږ دوی ته کتابا کتابونه والحکم او پویا د دین او نبوت او پیغمبري فإن يكفر بها پس کا کفر او کو پدې باندې هاولا دې کسانو دوی کفر کو قران نه مانی نو الله فرمای خیر ده فقد وکلنا یقینا توفیق ورکړې د منګه به د دې یا سپارلې د منګه دا قران قوم نه هغه قوم ته لیسو بها بکافرین چې ندی د دینه انکار کوونکی اولئک الذین دا پیغمبران هغه کسان دي هد الله چې خودنه کړي دا الله دوی ته فبهداه مقتده نو دوی د لارې تابعداري کوا قل تورتا وایا لا اسالکم نغواړم زتا سنا علیه پدی دین باندې اجرن سمزدوری او پیسې او زکات او سرسای او خیراتنا ان هو الا ذکر ند دا مگر نصیحت للعالمین د پاره د مخلوقات او ما قدر الله او دوی قدر نه کړي دا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا سورة الانعام ومسی پارا آیت نمبر 91 یعنی 91 رکو نمبر دے یہ لسم لفظی ترجمہ وما قدر الله او دوی قدر ندے کڑے دا اللہ حق قدره مناسب قدر دهغه اذ قالوا کله چې دوی ویل ما انزل الله
نه دی نازل کړی الله علی بشرن په هیڅ انسان باندې من شیئن هیڅ یو شی قل تورته وایا من انزل الکتاب چا نازل کړی دی کتاب الذي هغه کتاب جاء به موسی چې راوړی دی هغه موسی علیہ السلام نورن رڼاوا وهدن هدایت للناس د پاره د خلقو تجعلونه ګرځوي تاسو هغه لرا قراتی سا ټوکړي ټوکړي کاغذونه تبدونها ښکارا کوي بعضي وتخفون كثيرا او پټوي ډیرو لرا وعلمتم او خدای شوی د تاسو ته ما هغه شی لم تعلمو چې نه پیژندلو انتم تاسو ولا آباؤکم نه پلارانو تاسو قل لله تو یا الله ثم ذرهم بیا پرېږ دا دوی لرا فی خوضهم په باطلو خبرو د دوی کې یلعبون چې لوبي کوي وهذا کتاب او دا کتاب دے انزلناه نازل کړه دے موږ دا مبارکون برکت والا دے مصدق الذی تصدیق کوونکې دے د هغو کتابونو بینا یدیه چې مخکې د ندی ولتنذر او د دې د پاره چې ته ويروي القرى هغه اصل د کلو والاو ومن حولها او هغه چې چاپی ردی د دینا والذین یؤمنون او هغه چې ایمان لري بالآخرت په آخرت یؤمنون به ایمان لري په دې کتاب وهم علی صلاتهم او دوی په خپل منځونو باندې یحافظون ساتنه کوي ومن ازلمو څوک دې ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې جوړوي په الله باندې کذبن دروغ او قال یا وای اوحی الیا وحی کړي شوی دا ماتا ولم یوحى الیه شیء او نوی وحی شوی د تا د هیڅ شي ومن قال او هغه څوک چې وای سانزلو زبارا ولګم مثل ما انزل الله پشان د هغه چې رګلې د را لګلې د الله ولو ترى او کته ویني اذ هغه وخت ظالمون چې ظالمان با فی غمرات الموت وسختو د مرکبوي والملائکتو او ملائک با باسطو ایدیهم وګدون کی وی لسن خپل لرا وای با اخرجو راو باسه انفسکم ساگان خپل الیوم ننرز تجزونا بدله در کولې کیږي تاسو ته عذاب الهون د عذاب ذلت والا بما کنتم په سبب د هغه چې تاسو تقولون تړل علی الله الله باندې غیر الحق نه حق خبره وکنتم او وای تاسو عن آیاته د آیاتونو د هغه تستكبرون لوی مکولا ولقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو منګه تا فرادن یوازې کما خلقناکم لکه چې پیدا کړی وې منګ تاسو اول مرتين اول ځل وترکتم او پری خودو تاسو ما هغه څه خولناکم چې درکړی دی منګ تاسو ته وراء ظهورهم رستو د شاګانو تاسو نه وما نرى معكم او نوی نو منګ تاسو سره شفاعكم الذين هغه سفارشیان زعمتم چې تاسو به خیال کو انهم فیکم چې دوی تاسو په مال او اولاد کې شرکا او برخه والا دي لقد تقطع بینکم یقینا پریکړې شو تعلقات تاسو په منځ کې وزل عنکم او رک شو تاسو نه ما هغه څه کنتم تزعمون چې تاسو ګمان کو ان الله فالق الحب یقینا الله چې کوونکې د دانو ده ونوا او د ډکو ده یخرج الحي روباسی ژوند من المیت د مړنا ومخرج المیت راوستون کې د مړ ده من الحي د ژوندینا ذالکم الله دا صفتون والا الله ده فانا تؤفكون نو څرنګه اوړي ده کېږي تاسو فالق الاصباح شریکون کې د سبا ده وجعل الليل سكنا جوړ کړي د شپه د آرام د پاره والشمس والقمر والقمر اوس پګمه حسبان د حساب د پاره ذالک تقدیر العزیز دا اندازه د زورور ذات ته العلیم چې پوه ده وهو الذي الله غزات جعل لكم النجوم
چې پیدا کړی دي ستاسو د پاره ستوري لتهتدو د دې د پاره چې لار معلوموي بها په هغې سره فی ظلمات البر په تیارو د وچه کې والبحر او دریاب کې قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان کړي دي موږ دلیلونه لقوم د پاره د هغه قوم یعلمون چې پوهیږي وهو الذي الله هغه ذات دی انشأکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا فمستقر نو تاسو لزاید آرام دی ومستودع او زاید سپارل دی قد فصلنا الآیات یقینا تفصیلا بیان کړي دي موږ دلیلونه لقوم هغه قوم د پاره يفقهون چې خپويږي وهو الذي الله هغه ذات دی انزل من السماء چې راوړي دي د بر طرف نه ماء وبو فاخرجنا به نوراوستلی دی به پدې وبو سره فاخرجنا نوراوستلی دی موږ پدې وبو سره نبات کل شیء بوټي د هر قسم فاخرجنا منه پس راوستلی دی موږ د دینا خزرن شنکه نخرجو منه روباسو د هغینا حبن دانه متراکبن لاندې باندې ومن النخل او د کجورنا من طلعها د کڅوړو د هغونا قنوان غنچکونا دانیه نزدې وجنات او باغونا من اعناب د انګورو والزيتون او خونه والرمان او انار مشتبها چې یو شان دی پاڼه کې وغیر متشابهن او ندی یو شان میوه کې انظروا وګورئ لا ثمره میوه د هغې ته اذا اثمر کله چې میوه ونیسي وینعه او په خېدو د هغې ته وګوره ان فی ذلکم یقینا په دې کارونو کې لآیات دلیلونه دي لقوم هغه قوم لرا یؤمنون چې ایمان لري وجعلوا لله شرکاء الجن او غنی دوی الله لرا شریکان الجن پیریان وخلقهم او اعلان کې پیدا کړی دي دوی وخرقوا له بنینا او جوړوي الله لرا زامن وبنات اولنا بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه پاک دی الله وتعالى وچت عما د هغنا يصفون چې دوی بیانوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سورة الأنعام وما سپارا آیت نمبر 101 یعنی یوصل یو لفظی ترجمه بدیع السماوات ناشنا پیدا کونکے د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی انا یکون له ولد چرنګا کې دی شي دلرا هغه لرا ولد اولاد ولم تکن له صاحبه او نشتا هغه لرا خذا وخلق كل شيء او پیدا کړی دی هر یو سیز وهو بكل شيء عليم او هغه په هر سیز باندې پوهه دی ذالکم الله دا صفتون والا الله دی ربکم چې رب ستاسو دی لا اله نشتا حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه خالق كل شيء پیدا کونکې د هر سیز دی فاعبدوه نو بندگی کوي خاص د هغه وهو بكل شيء علي وکیل او هغه په هر سیز باندې ذمہوار دی لا تدركه الابصار نشی راګرولې هغه لرا نظرونه وهو يدرك الابصار وهغه راګروي نظرونه لرا وهو اللطيف هغه باریکو سيزونو لیدون کې الخبير خبردار دی قد جاءكم یقینا راغله د تاسو ته بصائر راغلی دی تاسو ته دلیلونه من ربکم لطرف درب تاسونا فمن ابصر نو چاچی پویا حاصل کړه فلنفسه نو د ځان د پاره دا خپل فائدہ ده ومن عمي او څوک چړون شوف علیها نو وبال په خپل ځان باندې دړندې دو د سترګو پټولو وبال پاغه باندې وما انا علیکم او نیم ز پتا سو باندې به حفیظ ساتنه کونکه
وکذالک نصرف الآیات دغسی قسمه قسمه بیانو منگا آیاتنا ولیقولو او دوی وی تاسو لستی دی درستا تاسو لستی دی د چانا یعنی دوی وی چې مړه تاسو له دا تربیت بل څوک درکوي ولیقولو او دوی وی درستا تاسو لستی دی د بل چانا ولنبینه او دې د پاره چې بیان کړو دا لقوم هغه قوم ته یعلمون چې پوهیږي اتبع تابع و سما د هغه څه اوحی الیکا چې وحی کړي شوی دا تا ته من ربک لطرف دربستانا لا اله نشتا حقدار د بندګې الا هو سوا د هغه نه واعرض عن المشرکین مخواړه د مشرکانو د ډلې نه ولو شاء الله کغخته الله ما اشرکو نو به کړي دوی شرک وما جعلنا علیهم او نه مقرر کړي وما جعلناک علیهم او موږ ته نه مقرر کړي په دوی باندې حفیظن چوکیدار وما انت علیهم او نه ته په دوی باندې به وکیل ذمہ دار ولا تسبوا الذین او کنزل مکوي هغه کسانو ته يدعونا چې دوی را بلی من دون الله سوا د الله نه ځکه چې فیسب الله پس کنزل بو کی دوی الله ته عدوان د وجد دشمنینا بغیر علم پنا په سرا کذالک دغسی زینا دولی کړي دی منګه لكل امه هر ډلې ته عملهم عملون د دوی ثم الى ربهم بیا برب د دوی ته مرجعهم ورګرځیدل د دوی فینبئهم نو خبر به ورکړي دوی ته بما په هغه عملونو کانو یعملون چې دوی کوي واقسموا بالله او قسمونه کړي دي دوی په الله باندې جهد ايمانهم کلک قسمونه خپل لئن جاءتهم کچر راغلا دوی ته آیه و معجزه ليؤمنن بها نو خامخ ایمان بروړي پاغه باندې کلک عہد کړي قل تورته وایا انما الآیات یقینا اختیار د معجزاتو عند الله صرف د الله سره ده وما یشعرکم او نه پوهیږئ تاسو انها اذا جاءت کدی شي چې دا معجزه کراشي لا یؤمنون دوی تا کراغلی نو لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم ځکه چې اړو زړونه د دوی وابصارهم او سترګې د دوی د حق نه کما لم یؤمنو ځکه چې ایمان نه دی راوړی دوی به په دې باندې اول مرة اول ځل ونذرهم او پرېږدو موږ دوی فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردانه ولو